دا د سفید څنګ روډ مشهورې د پیربالا د مربلو کارخانې دي په کوم کې چې د سیمې که یو طرف لا په زرګونو خلک په روزګار دي نو بل طرف هم د دې کارخانو له وجې په زرګونو خلکو لا تکلیف هم دی ځکه چې په دغه کارخانو کې د بېلابېلو علاقو نه راوړي کاڼي وهلی شي او د وهلو په دوران کې د دې نه بهېدونکې اوبه کوم چې وړې وړې د تیږې ذرات لري په نالو کې ځي او د دغه نالو نه بیا چې کمه ملبه په سړک اچولی شي که یو طرف لا دا د ګرد غبار باعث جوړیږي نو بل طرف همدغه اوبه بیا مخکې فصلونو ته ځي چې د ماهرینو تر مخه دا کیلشیم کاربونیټ او نور دغسې ذرات لري کوم چې ځمکه بنجر کوي او د کرنه یې هم وباسي. زکریا زمیندار یم زه چې دا د ملبو اوبه دي دا پټي سختوي ورو ورو دا پټي سختوي خو لا نه یې راغلی او نوره خو بختې اوبه ځي که نه سپینې اوبه. محمد نو ملبه خو دا ده چې بس ډیګۍ جوړې کړي دي اوبه ورته نه ورپرېږدي او دا ملبه د سړک ته راوباسي او دغه دوړې چې ماشومان هم پکې تنګ دي او بیماریان هم ترې جوړېږي او د ګاډو والا چې کوم تیز تېرېږي دوړې جوړوي او ټول خلکو ته د تکلیف دی. مرتضی نه تکلیف دی راته چې زموږ د ټولو کورونو اوبه بندې دي کورونه هم د ټولو نه ډک دي قسم په خدای که په کټونو کې م ځای شته دی روزانه کټونه سنډو او دومره غټ مصیبت دی راته چې بیخي چې تنګ دي کارخانو اوبه دي ټولې ګنده اوبه دي ټول حال دی چې زموږ پاپچي د اوبو نه ډک ولاړ دي اوبه نه راوځي. د سیمې خلکو زیاته کړه چې د هر مربل کارخانې مالک دی د شیربرج د کارخانو په شان په خپله کارخانه کې یو د فلټر کولو ډیګې وباسي او د تیږې اوبه دې په دغه ډیګې کې د فلټر کولو نه پس بیا لښتو ته پرېږدي. دې سره به نه یوازې د لښتو نه د ملبې راوچتولو په وخت ګردونه نه جوړیږي نو بل طرف به دا بیا د فصلونو لپاره هم نقصان دی نه وي او باید چې صوبایي حکومت هم په دغه خبره غور وکړي. محمود الله خان افریدي سنو پښتونخوا پېښور.